السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. گرامی قدر سامعین، دغه مناظره چې اوس تاسو به ګورئ دا د یوسیفی بریلوي سره شوې ده چې دغه نام د مولانا همدرد معروف دی په سید الحنفی سره. دا د غلام حضرت مولوی صاحب شاګرد دی او نن سبا د هغه چې کومه مدرسه ده د غلام حضرت مولوی دارالاحناف په نام باندې په هغې کې ناظم تعلیمات دي. د بحث د هغوی سره شوی دی. د بحث تاسو واورئ. دغه ریکارډونه صیفیانو هم شیر کړي دي خو انتهایی په بد اخلاقۍ سره او کټینګ یې کړي. د بحث د یوې غنټې نه هم زیات شوی. انشاءالله موږ به درته ټول شیر کوو او دوی صرف 40 منټ په میز کې پکې کټینګ پوټینګ کړی دی، هغه یې شیر کړی دی. بهرحال د دې خلکو په دجل او دوکي کې چې رانه شي تاسو وګورئ د صیفیانو څه حال دی. او دا د رینګ یې ما ته خپله کړی وایي چې چا د ستا نمبر را کړی دی. ما ورسره مخکې هم دې سره بحثونه شوي دي پر عید میلاد النبي، هغه مې هم درته شیر کړي دي. بهرحال خو بیا حالت تاسو وګورئ، دغه ریکارډونه تاسو تر اخره پورې واورئ. انشاءالله د جهالت او د صیفیانو فراډونه او دوکېبازیانې به ستاسو ته خپلې پکې ښکاره شي. السلام ورحمت الله وبرکاتہ. صاحب خیر څه خبر؟ الحمدلله. مسکال دی را کړی جی. زه سید الکوثری خبرې کوم. سید الحنفی صاحب څنګه صحت برابر دی؟ د خبرې ملګري څه دی؟ الحمدلله. مسکال دی را کو هغه وخت کې ما چې خو بیا د رینګ بند کو یو رینګ هغه وایي چې ستاسو نمبر زونګ دی. نو بیا مې چې رینګ وکړم معلوم دی که ما خو هغه ستاسو ما په خیال چې بل هغه دی ما ته چا یو فون دی که نه؟ او یو فون دی. او جی 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 نن دلته کې څه وه مولوي صاحب؟ څنګه جی؟ ما زه خو دلته راغلی یم، زموږ بیبي مریضه ده، دعا مې کړې لکه مریضه ده، دلته مې ډاکټر ته راوستله. اوس زه د ډاکټر سره وم، ستا څنګه راغلی؟ انا لله و انا الیه راجعون. الله د صحت کامله عاجله مستمره ور نصیب کړي. امین امین. الله دې ونازوه. مننه. نو عبدالرحمن عابد صاحب به تاسو پېژنئ؟ او جی پېژنو، ولې نه. هغې سره مې څه خبرې وې د کراماتو متعلقه. بیا وویل زه تا سره خبرې نه شم کولی، بل ملګری دی که هغه سره خبرې کړې. اصل کې عبدالرحمن مولوي صاحب داسې دی که نه چې هغه ډېر د مزاج نرم مزاج ولري. نه نو موږ خو سره ډېر په مینه لګیا وو. ما خو هغه تاسو په بحث اورېدلی فیسبوک کې بعضو ملګرو شایع کړی دی، دا هم ډېر روان دي. نه ما ته خو معلوم نه دی، ما نه دی کتلی. لکه هغه د مزاج نه داسې دي چې هغه ډېر هغه داسې نه وو، بس لږ لږ مغالطه وه او داسې نرم مزاج کې وه. لکه ما ورته بېادبي الفاظ نه دي ویلي، نه مې غوسه کړی دی، صرف اوس خبرې سره صوفیانه مزاج ولدي. دومره د بحثونه مبحثونه دغه نه کوي. اکثر چې داسې تاسو ټوله ورځ مدین سره ناست دي. څنګه جي؟ ټوله ورځ مدین سره ناست دي مناظرو کې. څنګه مناظرې نه کوي؟ مفتي ندیم صاحب سره خو ناست وي، خو لکه خپل مناظر نه دی. دا خو باید چې بیا جومات کې ناست وی، عبادت یې کولی، دعاګانې کولې امت ته. اکثریت چې مناظرو کې ګورو. نه ته په خبره باندې نه شي پوهېږي. ما درته وویل چې هغه داسې مزاج والا نه دی چې څوک لکه چا سره په لارو کې مونده کړل نو ګپ ورسره لګیا کړي په اختلافي مسایلو، یا په موبایل باندې لکه مونږ تاسو چې کوو چا سره بحث وکړي. هغه د دې مزاج کس نه دی. هغه که په لارو کې څوک وینده کړي او څوک پر سره بحث کول غواړي هغه کوي، نو دې ورته وایي دا ټیم د دغې نه دی، خپله طریقه یې هغه وي. او مونږ خو داسې یو چې مونږ وایو چې خیر دې مړه چې بحث وشي چې په څه طریقه باندې. صحیح ده. نو بیا هغه امتیاز چې ما ته وویل چې زه تاسو سره خبرې نه شم کولی، څه خبره یې وکړه د ایجاد متعلق. ما دا خو تحصیل د حاصل غوندې خبره ډېر چې ویله. ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمت الله. اورې حنفي صاحب نو نوره دي، نوره خیر دی. نو بیا هغه سره ما څه خبرې وکړې، اگر چې که تاسو بیا کېدای شي وروسته ووایئ ما لکه ربیلې نه کړې، په ګپ کې هم سره لګیا وو او په ادب کې سره لګیا وو. خو هغه ما درته وویله دي چې هغه پوه شم تاسو په خبره. بل شی څنګه دی هغه کې کتلي وي، هغه په موږ سره په دې ګروپونو کې پاتې کېږي، خو تاسو ته به څه خبره کېږي چې هغه په ګروپونو کې یو میسج چېرته کړي. دا خبره دې صحیح ده، ما لیدلی نه دی. نو بیا ما څه خبره نه تحصیل د حاصل څه خبر راغله. څومره ګروپونه دي فتوحات الاحناف دې ټولو کې عبدالرحمن مولوي صاحب موجود وو. مونږ سره کوم چرته هم یو میسج هم نه دی کړی، بلکې چا به چې دې په شخصي کې هم تنګولو، لکه د بعضې غیر مقلدینو بیا به یې مونږ ته نمبر راکړو چې هغه غیر مقلد ډېر تنګول کوي. یار
نو دلته څه خبره اوس لږ ډاکټر ته ورته زموږ زنانه اواز ده که نه جی 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 وایه جی بیا هغه ته تحصیل د حاصل ما ورته دا خو تحصیل د حاصل دی بیا هغه ویل چې ښه منطقي بحث دی وایي زه به تا ته یو نمبر در ولېږم بیا چې هغه نمبر اگر چې ما د بل چا په نمبر خبرې کولې نو هغه نمبر چې دغه شو د ستاسو نمبر و ما دا اوس زموږ زوړ اشنا دی سره دغه شوي یو نو بیا ما انشاءالله دلته ټیم راکو بیا زه ډېر خوشحاله شوم چې ما ته سید الحنفي صاحب اشکال څنګه راکو ما ته زوړ اشنا معلوم شو سړی مو سره یو بل ته معلوم دی سید الحنفي صاحب د ستا مسکال چې څنګه یم راغی ما ملګرو ته وویل چې سید الحنفي رینګ راغی مسکال یې راشو خو مکمل رینګ یې نه وکړو خو ما بیا وایي وروسته دروغ ویلي نو ما ته خو یې رسي وایي چې څوک یې څه وایي چې دې ځان ته څه وایي چې زه څوک یم ما ته د مقصد دا نه دی مولانا که بحث کوي په کرامات باندې دا پرېږده دا خبره سره پرېږده بحث کول غواړي که څه کول غواړي پرېږده بالکل کول غواړو خو ده څوک زه به اوس دلته ډاکټر ته راغلی یم نو مړه بیا دومره روزګار خو څوک لري چې بیا ډاکټر ته راغلی چې رینګونه ولې راکول دا ته څوک یې صالحې نو ته چا سره خبرې کوې خو تلخا خو خود هم یم کله بل سپی غږېږي کله څه غږېږي که نه مسله نو ده دا خو دلته ملګري ناست دي که نه یار اوس سپی نه نه غږېږي که ته خو سپی انسان ته سپي وایي هر دغه ستا اخلاق نو ته ګوره غلطه خبره کوې زه تا سره لګیا یم عمل کې غږېږي خو منځ کې نه غږېږي که نه هغه د ستا خبرې واوري نو ویې خندل که نه خندا به نه کوي انسان دې ډاکټر ته ورځم زموږ ماشومان مریض دي دی سره ګټ لګو ته ما ته یو زونګ نمبر راولېږه زه به دا ریکارډر چې کوم دی هغه زه لږ ثبت کړم را ډاونلوډ کړم بیا مو ته میډیا کې خبره رسوم صحیح ده صحیح ده صحیح ده روان السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سید الحنفي صاحب ډاکټر نه فارغه شوې او زه خو کور ته راغلی یم ما لږ صبر وکړه زه به لږ دغه ډاونلوډ کړم کال ریکارډر مړه خو بیا چې کوم ریکارډ وشي خو زه به یې در ولېږم که نه مړه بې غیرته ستا ریکارډ ما ته معلوم دی چې کوم دې ما ته رالېږلی و ولاکه زما د اواز ختم پکې لګي نو چې کوم ریکارډ وشي خو هغه زه در لېږم او دغه ټکي دې څنګه استعمال کړو چې بې غیرته خو به د ستا پلار وي خبیثه راځیله نو بل ځل دې ولې داسې کار کړی و ته په ښځه باندې کله طلاق واچوه چې ما پکې کار کړی و والله که زه په دې دومره څیزونو باندې پوهېږم چې دا څنګه والله لازم چې تا ما ته رالېږلی و په هغې کې بیخي اواز داسې خراب شوی و چې بلکل نو هغې کې خو زما اواز هم خراب دی که نه نو ستا چې خراب دی خو بیا خو ما که ته ما سره بحث کوي د آدابو په چوکاټ کې اول دې وویله چې دا سپېس خبرې کوي اوس دې وویله چې بې غیرته دا څنګه انسانیت هغه ولې نو هغه ولې دې ټیم چې دا ما سره ملګري اوس هم ناست دي د ستا په فضول خبره باندې خندا ورغله نو څوک به خاندي نه درته جاړي به زه به درته وجاړم هغه څوک اوس مې دا اتومیټیک کال ریکارډر ډاونلوډ کړه اوس یو ځل ما ته بیا رنګ وکړه بس صحیح ده خو دا بیا کواسات به نه کوې ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سید الحنفي صاحب مولوی صاحب اورې چې ښه دی او ښه دی سید الحنفي صاحب ګب بیا لګو خو یوه خبره درته عرض کوم صرف وایه ګوره رینګ ابتدایي اول تاره کړی دی مثال تاره کړی و که نه او جاوا صحیح ده مثال هم تاره کړی دی او د کنځلو ابتدا هم تاو کړه اوس بیا موږ څه په جواب کې درته وایو نو تاسو بیا ګوګل جوړ کړي هلته په میډیا باندې چې دا اختلافات جوړوي رینګ کنځلو ابتدا هم تاو کړه نو نه دغه الفاظ بې غیرته دی دا به نه استعمالوي خبرې شروع کړئ دا په ځینې خبرې به یې څوک نه اوري که نه ته دا کټ که بیا وکړئ نه واوري ما کټ کوه ها اول چې ستا ملګري کړې وه د شروع کړې ته دا رنګ بیا وکړه ته دا رنګ بیا وکړه نو بیا ولې را باندې کوې بس دغه صحیح دی بس دغه صحیح دی دا ګوره کتې کو زه بیا ورته ملو کوم دا داسې خبیثان دي کنځلې دوی خپله وکړي دا خپله وکړي بیا اوس ګوره وایي چې دا بیا وکړه دی به اوس د کنځلې پکې نه راولي ورحمۃ اللہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولوی صاحب محترم، ما اوس خبرې خلک کېږي چې عبدالرحمن صاحب ستا چې نمبر ما سره کړی و دغه نور ملګرو ته د بحث هغه مخکینې خبرې معلومې دي. صحیح ده؟ سید الحنفي صاحب صاحب زما نمبر چا در کړی دی، چا نه دی در کړی. ما او د ستا مخکې په لسو پیرې نه زیات ګپ شپ لګېدلی دی. بالکل او اوس تا هم مسکال راکړو. زه خبرې در سره کوم چې په کوم موضوع باندې ته وایې انشاءالله هغې نه به مونږ کار دغه دی. صرف خبره دغه ده سید الحنفي صاحب چې تا لفظ استعمال کړو چې سپی یو انسان ته سپي نسبت کوو. معلومه که چې چېرته ستا ملګري پکې راودانګي او غلطه خبره وکړي ګوره بیا دې وویله چې ستا ملګري به نه رادانګي منځ کې خبرې زما تا سره دي. بل ملګری چې رادانګي زه خو به دا لفظ وایم. نه ما ته ولې نه وایم؟ نه ماته دې ولې وویل چې بېغیرته زما ملګرو درته څه دي؟ هغه مې دې دپاره وویلې چې تا ویل ته ریکارډ مه کوه، زه کومه زه بیا تا ته مشروم ځکه ستا غلط ما ته معلوم دی. تا ما ته زوړ ریکارډ چې رالیږلی و هغه ریکارډ صحیح نه و. بیا ملګري دا بحث نه اوري مولوي صاحب. نه خو تا خو بیا بېغیرته لفظ استعمال کړو، په دې کې څه وګڼه؟ بالکل مې استعمال کړ. دې دپاره مې ویلې چې ته ما ته ریکارډ مه کوه. جایز دي بحث کې کنه کې دا کوم ډرامه چې پتا نازيږي په دې موضوع بحث کې کنه کې د زما او د تا بحثونه ټولو دنیا ته معلوم دي. هر چا کتلی دي کوي هغه زوړ جناب مفتی صلاح صاحب کابو صلاح صاحب محترم هغه زوړ ریکارډونه به مونږ بیا شیر کو. بحثونه هر چا ته پته ده چې د طلحه صاحب او د سید الحنفي صاحب هر چا ته پته ده. اوس دا اوس مسلې رینګ دې څه لپاره کړې؟ اوس خبره وکړه. आवाज دې صحیح نه راځي ګرانه، आवाज دې نه راځي. د مفتی ګوهر علي صاحب دامت برکاتهم سره ستاسو یو اختلاف راغلی په موضوع د کرامات باندې. صحیح. بیا یو څه خبرې را پیدا شوې دي چې صدور د اسباب دي. صحیح ده؟ صحیح. نو اوس دې باندې خبره کوم چې ستاسو رایه په دې کې څه ده چې کرامات د اولیاء کرامو دا په اختیار کې وي او که نه وي. بیا هغې نه بعد انشاءالله مقدماتي خبرې دي. اول خبره خو ټولو نه اول خبره خو دغه ده چې ته یو صیفي بریلي یې. ټیک شوه. ستا د مفتي ګوهر علي شاه صاحب سره هېڅ تعلق مفتي ګوهر علي شاه صاحب مفتي ګوهر علي شاه صاحب وینا هم موجوده ده او تحریر یې موجود دی چې صیفیان ګمراهان دي. ټیک شوه. نو ته د هغې وکالت ما کوه. دې ځای کې د مفتي ګوهر علي شاه صاحب نام ما اخله. ته صیفي یې بریلي یې. تا چې د کومو مشرانو سره تعلق دی چې د خپلو مشرانو نام اخله. ته اوس استناد د مفتي نه نه کرامات باندې خپل عقیده چپ شه کنه. نو خبره ته بغوږی دې ته خبرې نه چې ما خو کوسته خبره ته وکړه. فضولیات ما وایه نور وایه چې څه وایه. دا فضولیات نه یم کنه. ګوره مفتی ګوهر علي صاحب محترم هغه دیوبندي دی، زه دیوبندي نه یم. صحیح ده. زه چا پورې ځان نه تړم. هغه موضوع کې زه سره متفق یم که یو پنځپیري سره هم ستا بحث وی پنځپیري سره. ګوره دغه پنځپیري بحث و د ریاض سره. زه په هغه مسله کې متفق یم د پنځپیري سره. داسې ما نه دي ویلي چې مفتی ګوهر علي صاحب صیفي دی، هغه دی، دیوبندي دی، اهل سنت دی. خبره دې وکړه. اوس وایه. ټولو نه اول خبره خو دې دغه وکړله چې زه په چا پورې ځان نه تړم. دا دې وویله که نه؟ حالانکه پیر صاحب رحمان وایي چې زه احمد رضا خان بریلي په عقایدو او په اعمالو د هغوی نو ستا خبره په کرامت باندې ده. ستا خبره په کرامت باندې ده. کرامت د اولیاءو په اختیار کې منې چې نه منې. خبره خو وکړه که نه یار چې ته څنګه د زما د هر خبرې جواب کوې. زه به هم حق نه هغه صرف ستا خبره د مفتي په باره کې وه. جواب کرامت ته راځه. خو غوږ نه سې که نه نه سې. دا کرامت د اولیاءو په اختیار کې منې چې نه منې. دومره خبره تا وکړله چې که یوه دیوبندي عالم حقه خبره کوي نو په هغې کې ورسره ما اتفاق دی. نو د دې مطلب نه دی چې څوک کوي دا خبره پرې چې څوک حق وایي زه ورته متفق یم. کرامات د اولیاءو په اتفاق په اختیار کې منې چې نه. غوږ ونیسئ که نه. مفتي ګوهر علي شاه صاحب وینا هم راغلی ده، تحریر هم راغلی دی چې کرامات د ولی په اختیار کې نه دي. البته د کرامات چې کوم اسباب دي تقوا، طهارت، دعا، عاجزي دغه د ولی په اختیار کې دي. ٹھیک شو؟ څه شی په اختیار کې نه دي؟ کرامات، نفس کرامات د ولی په اختیار کې. ګوره مولوي صاحب محترم موږ او تاسو اوس به کرامت څه کرامت څه ته وایي؟ علي صاحب سره متفق یم. ته په دې کې ورسره متفق یې؟
زه تاسو سره خبره کوم نو ته دا چېرته د مفتي ګوهر علي شاه صاحب خبره دا خبره وي چې او کرامات د اولیاء په اختیار کې دي بس زه په دې یو ځل متفق یم هغه وایي اوس ته دا راشي چې کرامت به مو ته معلومه و چې کرامت څه ته وایي هغه به څه معلوم مفتي ګوهر علي شاه صاحب وینا راغلی ده د مفتي ما یې وینا نه اورېدلې زه تاسو دا وایم ما یې وینا نه اورېدلې زه تاسو دا وایم چې کرامات د اولیاء په اختیار کې مني کې نه مني ته ما ته غوږ نه شې که نه شې هېڅ ما زه تاسو یم موضوع معلومه شي کرامات د اولیاء په اختیار کې مني کې نه مني نو چې موضوع معلومه نه وه نو تا څنګه دې وویله چې ما مفتي ګوهر علي شاه صاحب اتفاق دی په دې مسله دغه موضوع کې درته وایم چې هغه د کرامات د اولیاء په اختیار کې مني نور دا نوي افواه تا سره په دې څه ثبوت شته بالکل شته د هغه یو تلمیذ خاص دی حضرت علامه مناظر علی سنت والجماعت سید محمد حکیم صاحب اچھا خیر دی که د سید حکیم حقانی حقانی صاحب د هغه وینا او د هغه تحریر مې تاسو ته څنګه چې هغه وایي چې کرامات د ولی په اختیار کې نه دي البته اسباب د کرامات په ولی په اختیار کې دي بیا به څه منې هغه دا کوم شی په اختیار کې نه دی دا خو وایه که نه کرامات دا کرامت د ولی په اختیار کې نه دی کرامت خو وصف دی وصف په دوه قسمه وي کله د انسان په ما ته غوږ ونیسه د کرامات چې ته وایې چې دا وصف دی ٹھیک شو دا د مکرم اوصاف دي کرامت یا کرامت دي اوصاف دي ما ته غوږ ونیسه کنه چې ته وایې چې دا وصف ته د مکرم وصف ګرځي که د مکرم وصف یې ګرځي زه تاسو وایم کرامت یو وصف دی کله جواب نه راکړي لکه تفصیل درته کوم که نه زه تاسو پکې تفصیل کوم بیا مکرم معلوم درته کوم که نه کرامت ګوره کرامت یو وصف دی او وصف په دوه قسمه دی چېرته تا شر تعظیم او جلال دا شي نه ویلي ما ته خبرې پرېږده ته ماته دا وکړې چې دا کرامت جوهر دی که عرض دی تاسو وصف د مقولې د جوهر نه نه که نه ساده ګله وصف د مقولاتو د مقولې د جوهر نه نه د عرض نه خو توس د ماشومانو خبرې کوي نه بس پرېږده یوه مقوله د جوهر ده او 9 مقولې چې دي دا د عرض دي دا د کومو مقولې نه دی سیرګله ته ووایه لږ خبره ته غوږ دې که نه دا د مقولې د کیف نه دی ټول درځم اخوا سمه ته لږ صبر وکړه د مقولې نه مقولې کیف تعریف ورته وکړه بیا به ستا جهالت معلوم شي چې دا وصف په دوه قسمه دی په دې کې ته تقسیم څنګه ګرځئ د مقولې کیف تعریف خو باندې تفعیل دی دا ته څه وایي دا خو ایجاد دپاره راځي ته څه وایي دا ایجاد مخکې خلکو نه دی کړی اوس کومه زه تا ته داسې نه وایم ایجاد خو موږ خو د کرامات موږ خو د ولي دپاره ایجاد په اختیار کې نه منو بیا ستا دپاره بیا ولې ما ته وایي د تعریف خو باندې تفعیل دی که نه تعریف خو باندې تفعیل دی خو دپاره د ایجاد راځي که نه جاهل اوس دې ته وایي دا د ستاسو ګوره دا د غلط الفاظ جناب مولوي صاحب غلط الفاظ نه استعمال که نه جاهل په معنا د نواقص ما درته وویله چې دې مولوي صاحب نه که نه داسې مه وایه بیا به زه تاسو ډېر الفاظ ووایم هغې دپاره به تعبیرات یو پېرې وویله چې بېغرته او سپیه لږ صبر وکړه جناب مولوي صاحب تاسو ته ما وویلې چې کرامت یو وصف دی او وصف په دوه قسمه دی دا یو وصف داسې وي چې دا په اختیار د موصوف کې وي یو وصف داسې وي چې په اختیار د موصوف کې نه وي لکه سخا د زید دپاره چې دا سخا یو صفت وصف دی دپاره د زید دا د زید په اختیار کې دی او یو جمال دی زیدون جمیلون دا د په اختیار کې نه دی دا د باری تعالی اختیار کې اوس به ما ورته دې بحث کوو چې دا کرامت د کومې قبیلې نه دی د هغې قبیلې نه دی چې په اختیار کې دی بالکل زه جواب در کوم اوس کرامت وایي خو ته دې کې ما ته تفصیل کوو یو ته په غوږ ونیسه سړیه دا څه وایي درس کوې ما سره بحث نه کوې نور څوک غږېږي جناب مولوي صاحب نور څوک غږېږي دا به غلطه کوي دا نور څوک چې غږېږي خیر دی دا نور څوک دا زما ملګري ما خیر دی خو هغه ځکه تا ته غږېږي چې خیر نه دی که نه ګوره زه تا ته سوالاتو بوجي د خلاصه کړې ده او غوږ نه نسې که نه کنفي صاحب سوالاتو بوجي د خلاصه کړې ده او غوږ نه نسې که نه دا خو غلطه کوي یاره صحیح تا ما ته چې تعریف وایي بیا مې درته تعریف باندې تفصیل دی هغه دپاره د ایجاد راځي خو هغې کې ونه کتې که نه خو پرېږده سوالات نه په هغې کې درته روان یم زه درته وایم نه ما تا ته داسې نه دي ویلي
چې ته تعریف د کرامات ته تعریف ایجاد کما ګوره مولوي صاحب واچې زه چې تا یو تپوس کوم ګوره تا یو تپوس کو چې دا د کومې مقولې نه دی تا تمایل د مقولې د عرض نه دی دا تپوس کو مقولې د عرض کې نه مقولو کې کومه دی بیا مې تل کیس کې دی نو ګوره یو څه جوابات خو مې درکړه که نه یو تعریف کې ته باندې یو سوال مې درته سید حنفي صاحب لږ غوږ شه دته جواب ته غوږ شه که نه یاره د څه غلطې کوي وایه محترمه وایه که نه ته زما خبرې ته غوږ نه سې خو صحیح ده وایه ولې نه جناب غوږ نه سې تا دا نیت چې زه به تلحا په دا مسله باندې پوهه هغه به زه درس وکړم نو ګرانه د تا چې کومه مطالعه کوم ځای نه ختمېږي هغه ځای نه الحمدلله زمونږ شروع کېږي ټیک شوه مونږ په دې مطالعو باندې او په دې دغه د حوصلې او دغه بحث دې ته بیا زه تکراروم ګوره تا ما باندې یو اعتراض د مقولې وکړو جواب اوس ما یو تپوس کړی کرامت څه ته وایي دغه چې ما سره خبره وکړه یو تپوس ما کړی زه در سره کوم ها صاحب ها زه در سره کوم په دغه کې خو خبره کوم که نه وایه صاحب وایه دغه خبره خو ما تا ته وکړله چې د کرامات تعریف علماو څه کړي د هغه دې سره ته وکړه هغه خو تا ته وایم چې تعریف باندې تفصیل دی نو لپاره د ایجاد راځي ته څه مطلب دی ستا تعریف نه په ایجاد کې نقل نه کېږي ایجاد دې شي ته وایي چې مخکې یو څیز موجود نه وي ایجاد ما ته معلوم دی اخراج الشیء ایجاد نقل کې نه کېږي که نه بغیر مادة هغه بیا نقل دی هغه خو بیا نقل دی جناب ایجاد بل شی دی نقل بل شی دی خو تاسو ما ته کرامت څه ته وایي تا وجه خو نه دی راغلی سید الحنفي کې زه درته وایم ولې تحقیر کې ولې تنقید کې یو عالم زه تا سره خبرې کول غواړم بېغرته هغه درته تلقیس نه هغه ما ته هغه ما مقید کړي د قاعدې نه هغه اوس هم درته ویلی شم خو مقصد یې پوه کا دا دې خبرې نه کوي ته هم چې کوم دی بعضې غلط الفاظ مه وایه دا عوام اوري دا زما سبا خلک اوري څه ما ته ووایي چې دا کرامت څه ته وایي صحیح ده سید الحنفي صاحب تاسو دا وفرمایئ چې د زما او د ستا بحث به سبا عوام واوري نو په کار دا چې زه او تا بحث بجې د دې چې داسې علمي انداز کې په هغې کې منطق فلسفه حکمت داسې زونه ردن نه کړو چې په هغې باندې عوام نه پوهېږي زه وایم چې د دې ورته خپله ځي چې دا کومې مقولې نه دی او عرب دی وره بیا دې کې ته مانه ځان نه شي کولی وره زه بیا زه ستا په دې کې بابا یم بیا ملګري زما د دې بانک سره واقف دي په دې کې بیا ستا څنګه جناب هغه تا وویل چې تا مانه تعریف دغه وکړه تصحیح نه خو من المؤمنین رجال که دا اعتراض تا کړی بیا ما سره دندان شکن جواب زه تا ته یم کرامت څه ته وایي جناب مولوي صاحب محترم زه د رجل نه یم ښه من المؤمنین کې چې رجال دی یو فرد دی ما کرامات هغه امر خارق للعادت ته وایي چې الله جل جلاله ګوره د بحث به داسې کوو چې عوام په پوهېږي امر خارق او امر خارق بیا دا ګوره ته ما ته غوږ ونیسه تعریف کې چې څومره الفاظ راځي د هغې زه درته کوم ته صرف ځان ګوره ته به داسې ما ته تعریف کې کار څه کوې که نه خبره به کوې چې په هغه کې اعتراض نه واردېږي ما ته به داسې وایې ته نو ته اعتراض مه کوه خو بیا نه واردېږي که نه زه به خپله وضاحت درته کوم که نه خو ته داسې یو خبره مه کوه چې هغه موضوع په دنیا کې ټولو نه اسان څیز چې دي که نه هغه اعتراض او سوال ګوره تاسې وویلې ګوره جناب مولوي صاحب تاسې امر خارقون امر خارق کړه دا خبره بیخي غلطه ده خیر ده ته یو عالم ته مخکې کا امر خارقون هغه چې کوم دی شي به جمله ده اسم فاعل دی ذات صفت دی عمل یوازې ورته دی زه درته راځم که نه ته مطابقت نشته حمل نه کېږي ګوره خبره کول غلطه نشته غلط جهل یې ماړه تا باغ طریقه ګوره ستا ملګری دی وخت ما ضایع کوه یار وایه صاحب وایه او ما ته غوږ ونیسه ګوره داسې بحث به کوم عوامي انداز کې انشاءالله زه به خبره مفیده یو خبره ته کوم امر خارق دی وویل دغه لفظ دی غلط دی خیر یو عالم ته مخې ته کا یا الله ونیسه که نه سید هم یا ولي دی نه هم بالاشتقاق دی نه معتاد دی هېڅ هم نه دی که نه خو ونیسه په دې ټولو زه درته راځم که نه سید الحنفي صاحب بیا که زما خبره کې وضاحت نه و داسې خبره نه وه داسې خبره تا صحیح کړې که غلطه کړې امر خارق وغواړه ته غوږ ونیسه اوس
زه یو څه کوم د امر خارق خبره دې صحیح کړې ده غلطه خو ته ما ته غوږ ونیسه زه ټوله خبره درته واضحه ومه که نه یار اجهر الجهالات او سید ما کوه که نه ګوره دا ملګری دې بېزتي کوي ګوره ها سید الحنفي صاحب سید الحنفي صاحب کوثري ورسره وایم ملګري او سید الحنفي بلا وجه کوثري صاحب خبرې ته غوږ ونیسه سید الحنفي صاحب زما وجدان دغه دی چې ته به په منځ کې خبرې کوې خبرې ته نه پرېږدي دې دپاره چې عوامو ته حق نشي ښکاره دا زما وجدان دی انشاءالله او دا به ثابتېږي کنې غوږ ونیسه هغې امر خارق ته وایي لفظ دې غلط دی که نه قربان دې شم لفظ دې غلط ته غوږ ونیسه چې بیا تا د صرفي نحوي لغوي منطقي حکمتي یاره که دا تا صحیح که دستا کتلې ده امر خارق دا ته څه وایي دلته بیخي موصوف صفت نه صحیح کېږي که نه ها سید الحنفي صاحب د دې جواب زه درکړم وایه ما درته څه ویلې نه ما ته غوږ ونیسه ته وایې چې موصوف صفت خو به هلته صحیح کېږي چې زه درته وایم چې امر خارق ټیک شو او زه وایم چې امر خارق دا زه تاسو په پښتو کې لګیا یم او یاد ساته په پښتو ادب کې او خارق پښتو کې یو عامي ته والله که پته چې یا خارق څه ته جناب ولې سید الحنفي صاحب ما ته غوږ نه کړه په اردو ادب کې په فارسي ادب کې او په پښتو ادب کې